پته ورته شته چې عثمان د خاورو لاندې دی؟ او جی پته ورته شته. سار مې بوتلې وه مقبرې ته، قبر له مې بوتلې وه. ټیک. خو په قبر ته پاسې ښه سم وجړل بیا مې وشه شوه. بیا یو شیبه همداسې ناسته وه، بیا مې چینچې ته واپس راوهیجوله او را مې وسته. شوق دې څه دی؟ مخکې څه جوړېدل غواړې؟ بس مخکې د عثمان فرهنګي جوړېدل غواړم. عثمان فرهنګي په فرهنګي په بارډر شهیدۍ مرګ زموږ. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، پروګرام تاسو ګورئ د مظلوم فریاد د خپل قربا سنگر خان سره. خو په ننني پروګرام کې فریاد نه دی، بلکې یو پلار د خپل زوی په مرګ باندې خوشحالي محسوسوي. یو ورور خپل سینه د فخر نه بهر راویستی او د خپل ورور په مرګ باندې فخر کوي، ویاړي. تاسو هم حیران یئ چې دا لا څنګه ورونه دی او څنګه پلار دی. راځئ د حقیقت ستاسو مخې ته ږدمه. کاکا څنګه دی؟ څه نوم هم دی؟ ادمزیب. ادمزیبو. خبره ته ووایي چې عثمان شهید د نن نه یو ورځ مخکې په وزیرستان کې په بارډر باندې شهید شو، د دهشتګردۍ د جنګ ښکار شو. سوال جواب راغی 4 بجې او مونږ دغه وکړه. 4 بجې مونږ ته دغه راغی، دا اطلاع راغله. 4 بجو نه پس بیا د شپې 2 بجې بیا دی دغه ته یې راوړو، بنو ته یې راوړی. د بنو نه بیا بازو بادشاه قلعه ته راوړی. ښه خبره ته ووایې چې دو واده کړی و؟ واده یې نو کړی، نه واده یې نو کړی. سبق یې څونه ویلی و؟ 12مه پورې جي سبق 12مه پورې سبق یې ویلی و. او په دې فوج کې کله برتي شوې وه؟ په دې فوج کې دا 9 کاله شو، 10مې روان شوی و. خدای لسم. خبره ته ووایې چې فوجیان چې دي نو د دې ملک د حفاظت لپاره د کورونو نه لرې وي، اخترې هم په دغه غرونو کې وي، په مورچو کې وي. نو د ورکوټ اختر چېرته تېر کړی و؟ د ورکوټ اختر جي هلته تېر کړی و. دغه د 3مه میاشت پکې تللی و. ورکوټ اختر لم نه و راغلی؟ نه جي دغه نو راغلی نه. څنګه پیغام به ورکې؟ زړه دې څه وایي؟ خفګان محسوسې؟ خوشحاله یې؟ څنګه یې؟ نو بس زه اوس خوشحاله ځکه وم چې بس د الله په لار کې لاړه او د الله په لار کې شهید هم شو، دغه هم شو. نو اوس دغه و لکه خفه ما مخکې ډېر خو اوس لکه بس دا موږ پرې ځان خفه هم کړو، دغه هم کړو. نو اوس موږ ته څه دغه نه دغه کېږي هغې نه. ټیک ده. او جي که الله پاک درله دا بل زوی دغه شانته کې موقع راځي او د وطن درنه د ده قرباني غواړي، نو دی به پرېږدې که نه منې کې به یې؟ نه جي نه منې کوم، پرېږدم به یې. پرېږدې به یې. قدرمنو کتونکو، دا هغه پلار دی چې زلمی زوی د 2 کالو عثمان یې دغه دهشتګردۍ په جنګ کې وبایلو. سپین ږیری دی، یقینا چې ملا یې ماته شوې ده، خو د ده حوصله نن هم دغه ده چې که زما نه دا خاوره زما د بل د زلمي زوی ډیمانډ کوي، غوښتنه کوي، نو زه به هغه هم ورکومه. دا هغه خلک دي چې دوی ملک دا ګلستان یې په خپلو وینو باندې تازه ساتلی دی. د عثمان د رور سره څو خبرې کومه. ستاسو نوم دی صاحبه؟ محمد شهزاد. دا راته ووایې چې ته د ټولو مشر یې، عثمان تا پسې و، ستا نه کشر ورور دی، بایللی دی، نو احساسات دې څه دي؟ څنګه محسوسې؟ سرجي بس زړه کې خو خفګان شته، خو خوشحاله په دې یو چې د خپل ملک په خاورې باندې قربان شوی دی. خوشحاله په دې یو چې شهید شوی دی، ډېر اعلی مقام درجه حاصل کړی ده. ډېر خوشحاله یو په دې باندې، د الله نه ډېر خوشحاله یو چې شهید شو. ټیک ده، ټیک ده. ستاسو دا خبرې چې نور خلک اوري، هغه ځوانان چې هغه په بارډرو باندې ولاړ دي او هغوی د دې ملک لپاره خپلې وینو تویولو ته، خپل سر ورکولو ته ولاړ دي، یقینا چې هغوی به د دې سره پکې ډېره حوصله را پیدا کېږي. الله دې وکړي چې ستاسو د حوصلې زموږ د ټولو د حوصلې همدغه شانته کې قایمې او دایمي. ښه ده راته ووایې چې مور دې ژوندۍ ده؟ او جي مور مې ژوندۍ ده. ټیک ده. د پلار خو صبر غټ وي، سینه یې غټه وي، برداشت کوي. مور کمزوري وي عموما د جذباتو لحاظ سره.
نو هغه دا صدمه دا کم نقصان چې وشو د هغې د زوی په شکل کې څنګه محسوسوي؟ ډیر زیات بې حاله په کټ کې پرته ده، داسې پرته ده پرون نه واله د ننه پورې ډېره بې حاله پرته ده. بس اوده وي چې یکدم راپاسي عثمان راغلی دی که نه دی راغلی، عثمان راغلی دی که نه دی راغلی، بس صرف دغه خبرې وي، نور څه دغه مغه نه کوي. راپاسي نه چای څکي نه اوبه کوي، یو شی نه کوي، بس صرف راپاسي وګوري عثمان راغلی دی، چې ورته نه راغلی په ژړا شي او واپس وسمږي. پته ورته شته چې عثمان د خاورو لاندې دی؟ او جی پته ورته شته، سار مې بوتلې وه مخبرې ته، قبر له مې بوتلې وه. خو په قبر د پاسه یې ښه سم وجړل وجړل، بیا بې هوشه شوه، بیا یو شیبه همداسې ناسته وه، بیا مې چینچې ته واپس راوخېجوله او را مې وسته. نور د کشران وروڼه شته؟ او جی یو دا مې د تره زوی دی او یو مې دا کشر ورور دی. ښه دا د کشر ورور دی. ته راشه لږ ګرانه. ستاسو نوم دی؟ زما جواد. جواد نوم دی دی. جواد سبق وې؟ سبق مې ویلی دی. څومره پورې؟ 8مه پورې. ښه نور نه وې؟ نه جي. شوق دې څه دی؟ مخکې څه جوړېدل غواړې؟ بس مخکې د عثمان فرهنګي جوړېدل غواړم. عثمان فرهنګي په فرهنګي په بارډر شهیدې مرګ زم غواړم.